كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. داوسا شیخ سے بھئی بیان خیریت امت محمدیہ علی صاحبها الف الف صلوات پیگے بگن دا دے امت خیریت بیانی گی غروال بیانی بہتری بیانی گی پیگے بگن دا آقا یظلمون بورے پیگے بگن یظلمون کم نہیں معلوم دیتا آقا وما ظلمهم اللہ ولكن أنفسهم يظلمون. پورے مخیر پیگی بنا گورے دغا مازے ورسے کنا معلوم کو دغا زي پورے دے کی خیریت تا دے امت بیانی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیگی بنا او پدے کے اشاعت توحیدم دے او تردید شرکم پدے کی دے او چتاسو پا شرک باندے تردید کوئے پیگے بھی کہنا او اشاعت توحید کوئے پیگے او دا بیانی کی پدے کی کنتم خیر امتن دا خیریت تاستا پدے حاصل لے چتاسو با سی ہے اشاعت توحید با کوئے او تردید شرک با کوئے زکا تاسو کی خیریت تے یہ تاسو غر امت یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم فی علم اللہ وہ تاسو غر پا امت غر امت وہ تاسو پا علم دے اللہ تعالیٰ کی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجت للناس تاسو ظاہر شیوے خلقتا وجہ خلقتا تأمرون بالمعروف چی تاسو امر کے خلقتا نیکو سرا وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ اپخپلم تاسو ایمان پا اللہ پا وحدانیت پان راوڑی ولو آمن اہل الکتاب دا تاسو دا خیریت ذکر حاصل شد چی تاسو کی دا صفات موجود توحید اشاعت او تردید شرک دا جاری ساتا ہے تاسو تر قیامت پورے بازار سے روان ہوئی پیگے بکنا نو دا دے وجہ تاسو تا دا خیریت حاصل شد کہ دے اہل کتاب ہم دا صفت دا پزان کے پیدا کر دو ہم پا خیریت کرا کر پیگے بکنا پیگے ولو آمن اہل الکتاب آو کت داو زجر دے ترغیب سر ترغیب نا زجر عمر کی او ترغیب عمر کی توحید تا اللہ تعالی ولو آمن اہل الکتاب کہ چاہتے ایمان راوڑے دے اہل کتابو باللہ پا اللہ بانے نو لکانا خیر اللہ لکان الایمان خیر اللہ دا ایمان بدود پارا ہم خیر کرتے دے لکہ چیئے ستاسو پارا خیر کرتے دے اے امت محمدی پیگے بکنے پیگے خیال چاہتے ترجمے سے خیال چاہتے ولو آمن اہل الکتاب باللہ لکان الایمان خیر اللہم دا بمدود پارا بہتر ہوئے لکہ چرانگے کہ کنتم خیر امتن کرا لے تاسو ندوبم خیر امتن کرا گلیو پیگے بکنے لیکن دا صفت پدو کی نشتا تاسو کشتا نو زجر ورکی او ترغیبی توحید طور کی لیکن او معشوم لچتا یعنی استاق والا راشی تو والا سوال کے پیسی یا خواگو ناقبت ہوگو رکن ہمارے ادارہ کر تطلب طالب امداد رکھو اللہ تعالیٰ وہی کہ تاک دا صفت بزان کے پیدا کرے ہوئے نو طالب ہم اللہ تعالیٰ خیریت در کرے ہو لیکن تا ندین تا محروم شوی منهم المؤمنون دیکھ اشتہ دے بعض دانے پاک اشتہ دے اہل کتابوں کی منهم المؤمنون بعض پاک کی مومنان اشتہ دے لکا عبداللہ ابن سلام او اصحابو حدد مرگری سرپاس دے سو دو ایمان راوڑو دے عالم دے تورات او خینے لیکن جس وقت کہ نبی علیہ السلام بانے ایمان راڑو دا کتاب ہے پدے بانے ایمان راڑو
بیا به دا کتاب لستو دا وای په دې احکام باندې عمل کو نو منهم المؤمنون لیکن واکثرهم نو هغه دې هم په څه کې راغی په خیریت کې راغی عبد الله ابن سلام د مرګري کنه ځکه چې هغه په ځان کې دا صفت پیدا کړ لیکن اکثر په تاسو کې فاسقین دي کافران دي نافرمان دي مطلب دا چې تاسو څه نه کو تاسو هغه راځو او دا کار چې تاسو نه کو او دا صفت تاسو په ځان کې پیدا نه کړئ لا یذرکم الا اذى تاسو zarar ونه سب یا يهود یا ما یا معاشر المسلمون ټولو بشین پیسې او سره الا اذن مگر zarar تاسو ځان لپاره zarar وکړو لا یذرکم بیا بنمو مې تاسو اے مومنانو د دې يهودنا الا اذن مگر دخلي بکواس دیکھو دخلي بتا ستا خبر کې نور بګي عمل بندو کې نشتا باللسان لا یذرکم هرگز بزرون رسی تاسو ته يهود یہ معاشر المسلمون بشیء پیسې سره دا سره الا اذن مگدو بتاست ضرر رسی باللسان من سب ووعید لکه دا تاسو وګنه دا باندې سړی دیږي نو دې نور دې موټو زور نه نو کنزل له زور ورکی چې سړی وته کېږي کنزل له زور بس تا خزا استا لور پلانکې پیګه نو دا مثال د يهودو دی الله تعالی وایي چې دونه مې یریږي دا د خلیب سړي بکواس ډېر دی انو دو کې عملی کار نشته لن یذرکم دو تاسو ضرر نشي رسولوي الا اذن مگر فقط باللسان من سب و وعید دباو کی زبتا سره داسه وګورم بدر سره داسه ګوتی ورته خوځي بیګه پکې ایسم دي وای یقاتلوکم یولوکم الادبار اکثر جګړه ورسره شروع کی یولوکم الادبار دو ګرځي تاسو ته شاګانې یعنی منهزمین بیا شکست پر بیا ټینګ نه دي ها میدان کې بیا عملی کار کې دی بیا نه ثم لا ينصرون بیا دوسرا امداد نشي کوله ثم لا ينصرون علیکم ها بلکې نصر چې دی نو هغه تاسو سره دی الله تعالی ثم لا ينصرون دوسرا امداد نشي کوله پیګه وکړه امداد تاسو سره ما شامل حال دی ضربت علیهم الذلت الله تعالی مقرر کړی دی په دوه باندې ذلت خواري اے نماز قفو په کوم ځای کې چې تاسو دوه هم حيث ما وجدوا فلا عزت لهم ولا اعتصام پیګه وکړه د دو عزت یو ځای کې نشته ضربت علیهم الذلت وهل شی په دوه باندې ذلت اے نماز قفو په کوم ځای کې چې دوه بیا منتلشي پیګه وکړه اے نما وجدوا الا بحبل من الله چې مگر چې دو قائمي پر رسید الله کې وحبل من الناس یا رسید الله دا مر چې دو یعنی ذمہ قبول کړی وي او جزیه قبول کړی او جزیه ور کوي نو بیا باندې وخت یې رہی پیګه وګڼه یا وحبل من الناس یا په ذمہواری او په رسید خلقو کې راغلی وي لکه اوس پرز کې یو انسان دی او دلته کې راغی یو کس ول امان ورکړه پناه ورکړه نو بیا به ورته سنوي پیګه وکړه او کچه دا نه وي نه یعنی ذمہ ده الله تعالی ذمہ هم نه جزیه هم نه قبول کړی او چا په امن کې هم نه چا ولا امان هم نه ورکړي او بعد دا د عمر ټول ضربت علیهم الذلت پیګه وکړه پیګه دعا همیشه په ذلت کې وباءوا بغضب من الله او دو وګرځیدل باءوا معنا رجعوا بغضب من الله فغضب الله دا د الله په غصه کې راغلو وضربت عليهم المسكنه او مقرر شه دی لازم شه دی په دوه باندې مسکنت حاجت مندي همیشه به دا مسکینان وي فقیران وي محتاج وي
دلو چې ته مستقل داسې دغه رانغې حکومت اسرائیل ته ګوره کنه دا اسرائیل کله یو راکاږي کله بل راکاږي کله امریکای سره کله بل ذالک دا ولې دا کار په دوه معنی ولې چې دا دو په غضب د الله کې شو او دا رنګه په دوه معنی مقرر شو مسکنت بانهم بشکا بسبب انهم دا به سبب دی کانوا یکفرون بیاات الله دو کفر کو آیاتون د الله تعالی باندې ويقتلون الانبیاء بغیر حق او دو قتل پیغمبران په ناحقه طریقې سره ذالک دا بیا ذالک دا تاکید دی هغه مخکنه یو خدا چې دو کفر کو آیاتون د الله تعالی پیغمبران به قتل کول او ذالک بل دا بما عصوا چې دو بنا فرمانی کو د امر د الله تعالی بما عصوا امر الله د الله د امر جن سو نافرمانی کې نو هغه دغه حال چې همیشه به په ذلت کې وي وکانو یعتدون اعوذ یتجاوزون الحلال الى عن الحرام پیږي دو په تجاوز د حلال او حرامو تکو حلال شی به پرې خدا حرام ته تجاوز کو نو د دې وجه کانو یعتدون دا عیب پکې هونو نو الله جل شانو په دوانه دغه ذلت او مسکنت مقرر کړ لیکن ټول دا څه نه دي دا پکې استثناء کوي کنه چې مسلمانان فقیر دي لکه عبد الله ابن سلام نو هغه استثناء کوي الله وایي چې دا ټول دا څه نه دي چې دا په ذلت او مسکنت کې پات دي ځکه بعض ځان وخلې د دینه ایمان په پیغمبر علیه السلام په کتاب راوړی دی لیسو ندی دا بنی اسرائیل دا بشارت ته هغه مؤمنین او اهل کتاب وتا ندی دا اهل کتاب سواء برابر مستویین من اهل کتاب دی اهل کتاب دا ټول مستویین نه یو شان دي نه دي چې دوی باندې ذلت او مسکنت دي کنه امه قائمه یو جماعت په کې دا شې چې هغه مستقیم دی قائم دی واضح کنه چا قائم په حق باندې چا کوم دی عبد الله ابن سلام د مرګري یتلون آیات الله چاغول آیاتون د الله تعالی انا الليل فاوقات د شپه کې انا الليل فی ساعات الليل وساعتون شپې را پاسيږي الله تلاوتونه کوي وهم یجدون ادمزونه کوي یصلون پیګه او حالانکه وهم یسجدون سیدې کوي مزونه کوي عبد الله ابن سلام ددا مرګي خو مخلصین مسلمانان شوي دي یؤمنون بالله والیوم الاخر دو ایمان راوړل په الله پر ورځ د آخرت امر کوي بالمعروف وینهون عن المنکر ويسارعون فی الخيرات او منډي وینې کو پسې چې نه کوي کوم ځای کنه هغه ته ځان رسي پیګي چیرې ته پدې کې حصہ واخلم ويسارعون فی الخيرات واولئک من الصالحین او دا چې موصوف به ما ذکر سره دي واولئک دا موصوف به ما ذکر سره من الصالحین دي صالحین چې له سواء نه دی خوا دا ټول چې کوم دی دا صالحین دي دا دې زبردار وما يفعلوا من خير فلن يكفروه او کوم چې وکي د خیر نه د نیکۍ نه فلن يكفروه ابو بیا پاګې باندې کفر نه کی کفران نه کی بے قدری نه کی دا هر کې دا اهل کتاب عبد الله بن سلام مرګري والله علیم بالمتقین الله خفو ده په متقین باندې چې دا خلق دود کی تقوا شتا ادي کې نشتا دا اوس تخفیف اخروی مشرکین د اهل کتاب برای مشرکین د اهل کتاب کې مشرکین هم کن نو هغه ته الله تعالی دا اوس هغه ته تخفیف اخروی ورکړي ان الذين كفروا بشکا خلا چاغو کفر کلن تغنی عنهم هرگز بدفن کی لن تغنی لن تدفع عنهم اموالهم مالون دو اگر ډېر مال دې ور سره نشي د فقول ولا اولادهم انا اولاد دو من الله من عذاب الله دل حذف د مضاف ته د عذاب د الله تعالی شیئا ایس چیز پیګه دا یعنی کستان اکثر انسان کو نشه پاګه پرون ویلو نشه هغه کې د مال او د اولاد نه پیدا کیږي پیګه
او چې کوم خلق کفر کی د مال او د اولاد د وجه نه نو دا مال اولاد دلا سن شي کوله د الله د عذاب نه نشي بچ کوله چې الله عذاب راشي نو بس بیا هر څه نه مال نه اولاد دی بیا تش میدان کې تش ولادي پیږي مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا دا اوس د مشرکینو به هم داسې کو چې دوبه په خانه کعبه کې به مال بعض مسکینانو سره به تعاون هم کو په حاجان چې بلاړ هلته کې هغو باندې به اوبه هم تقسیمولی نیکي به دا ټوله کړه نو الله تبارک وتعالی وایي چې بنیادي شی دا کې نه وي چې هغه ایمان دی نو مطلب دا دی چې ستا دغه نیکۍ او دغه قربانۍ چې دا بېځایي دي پوهېږې که نه دا بېځایي دي مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا دا خرچ دا یعنی دغه ضایعوالی ده دی دا د دغه شبې دا دو به دا وی که نه دا فخر به یې کوو چې موږ خو حاجانو له اوبه ورکوو اوس خو دغه دی بمبې دي ځای په ځای اوبه خو ډېرې دي که نه مخکې به یې دا په دغه کې ګرځولې په لوښو کې به یې ګرځولې په حاجانو داسې په سپونو کې به ګرځېدله زه په خپله چې په 77 کې اول ځل لاړم نو دا دغه نه وي دا هغه لوی اوږدې بتکیزه خاورې به یې داسې اچولې او ډکړې وې د اوبو نه وړوکې لوښي به ورسره او په دې سپونو کې به ګرځېده په حرم شریف کې واضح ده چې چا به اوبه څښلې نو هغه به ترې اخیستې واضح ده مخکې خو دغه وکړه سخته وکړه نو دو به دا بعضې کارونه کول نو په دې به دو فخر کو نو الله جل شانه وایي چې دغه شی تاسو له په کار نه راځي ځکه چې مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا مثال دا هغه چې خرچه کوي دا کفار فی هذه الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې یا داسې دي چې صدقه ورکوي یا په عداوت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دو پیسې خرچه کوي یا نور څه عمل کوي کمثل ریح د دې مثال په شان د هوا دی فیها سر چې په دغه هوا کې سوي ګرموالی وي سر هغه هوا ته ویلی شي چې یعنې انتهایی ګرم وي او یا انتهایی یخ وي نو دا نقصان دی که ډېره یخې نو هم فصل سیزي ختموي او که ډېره ګرم وي نو نو د دې مثال د دو د دې صدقې مثال او یا د دې خیرات مثال په شان ته دغه هوا دی چې هغې کې ګرموالی وي یا یخوالی وي او اصابت حرث قوم هغه ورسیږي زرع او فصل دی قوم ته ظلموا انفسهم جاغو ظلم کړی وي په نفسونو خبر باندې بالکفر بالمعصیت پیګه نو فاهلكته هغه غیر هلاک فاهلكته پیګه هغه فصل هلاک کیږي نو د دې وجه دا د دو مثال هلاک سمجھ شو فلم ينفعوا به دو نفع حاصل نه کی باغ فصل سره نو فكذلك نفقاتهم د دو دا نفقاتهم داسي ذاهبه لا ينتفعون بها پیګه دوله نفع نور کې بس ونه شي هغه هم داسې شول بس لاړ کله عدم پیګه وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون الله وی موږ دوسر ذاته نه کړی وما ظلمهم الله بزیاء نفقاتهم فزای کولو د نفقات باندې موږ دوسر ذاته نه کړی چې ضایع شي ولكن انفسهم يظلمون دو خپل نفسون سره خپل ظلم کړی دی چې دو ایمان نه دراوله بالکفر الموجب للزیاء هذا کفر دا سبب د ضایع کېدو لري ورځ نو څه مطلب باندې که کفر نه وکړ الله تعالی به دا فصل باقی پر رکھے چون کی دو کا کفر کو ناشکری وکړه نو الله تبارک وتعالى په دوه هوا راويستل به سي تبا کوله
پوه شو مطلب یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم دا اوس شیخ سے وہی تحذیر مومنین از اختصاص و ارتباط با دشمنان دین الفاظ لګیو دغه ډېر لوی مطلب دی شیخ سے تحذیر د مومنینو دی مومنان یې ری الله تعالی از اختصاص د خاصوالی او د ارتباط د ربط پیدا کول با دشمنان دین چې دشمنان دین سره ساتي دوستی ساتي واده او ربط ساتي د دین د دشمن سره به څنګه کوي ربط نه ساتي دا هغه بلر اوسېږي هغه بازار خصوصیات او اختصاص باغه پوره نه کوي او پوره بازار نه تړي دا محیطن پوره د دې جنا یا ایه الذین آمنوا تر محیطن محیط کوم ځای نه دې کله رکو پوره بس او ټیک بما یعملون محیط دا غدا پوره تحذیر مومنین از اختصاص و ارتباط با دشمنان دین فاضل یا ایها الذین آمنوا اے مومنان دا زجر د مومنان ته چې داسې مشرکان سره ځان لپاره ولی دوست ګرځول دا ناجایز دا مکوئ دا شی مکوئ پیغام اے مومنانو لا تتخذوا بطانة من دونکم تاسو مگر زوی رازدار بطانه معنی څه رازدار چې باطن ځان پټ خبرې هغه سره کې راز ساتي او سره پلان کې یا کافر زمانه سره یعنی دا دوست دی حکومت واضح او پټ پټ خبرې هغه ته ټول کې لا تتخذوا منی سے تاسو بطانة پراس سره تطلعون على سرکم چې تاسو خبردار کوي هغه په خپل راضي خبرو باندې چې دا من دونکم د غیر سے تاسو نه بار خلق کافر هغه سره مساته راشي من دونکم من غیرکم من اليهود والمنافقين وغير دا خلقونه ځان ساتي منافقان هم ځان ساتي لا يعلونكم خبالا پیګه دو کمې نه راولي پس کې په خرابای ستاسو دو کمې نه راولي بو تاسو نورم خرابای پیګه به کنه پیګه لا يعلونكم دو کمې نه راولي کمې نه دو خبالن پسیسی لا ستاسو خرابای ستاسو یعنی حالات لره دا رسره تاسو حالات خرابي کی په دې سره هغه کمی نه راوړي ولې ځکه ودو دا دو تمنا کې او ارزو کې دو واړي دا ما عنتم هغه سوچ تاسو په مشقت کې چې څومره تاسو په تکلیف کې څومره تاسو ته تکلیف رسی نو په دې دو خوشالي ودو پیګه ودو معنا تمنا کی خوشحالی کی دو ما پاو سمانے عنتم چې تاسو په سختۍ کې شدت او په ضرر کې تاسو دو ډېر زیات خوشحالي الکه نن شکه سو خو نن دا نو چا وایي چې انت خدا پته نه لګي ها الله وی ما ته خو پته لګي که تاسو ته نه لګي پیګه وګڼه او دا سکه قد بدت البغضاء من افواههم وای چې ظاهر شوی ډېر کرته عداوت او بغض بغضاء عداوت او بغض دشمنی د من افواههم د خلود دونه بعد وخت دا شي وزيتي پیګه به کنه بعد وخت د دوی د خلینا دا خبره وزي او اطلاع د مشرکینو پس ستاسو راز چې هغه ته ورسي نو دو پاغه باندې ډیر کړه دا شی دي چې ظاهر شي بدت معنا ظاهرت ظاهر شي البغضاء العداوه لكم دشمنی تاسو سره من افواههم د خلود دونه ډیر کړه دا شي وتره دا
خبره چې کله دوی ته ستاسو راز رسېدلی دي مشرکینو ته نو دوی د خولو نه داسې الفاظ وتلي دي او وما تخفي صدورکم اکبر او هغه چې زړونو د دوی کې دا خو به ډېر زیات وي هغه بغضه خو د خولې نه په ظاهر کې هم وتلي دي بعضې وخت کې دا داسې خلق دي پوهېږې به که نه پوهېږې ترجمه باندې پوه شوی که نه او که نه چې کوم ځای باندې نه پوهېږو نو اواز کولی شي قد باطل با بعض الفاظ داسې لږ پیچیده که نه وما تخفي صدورهم اکبر هغه چې تاسو پټوئ صدور سینې ته ویل شي ظرف ته مراد مظروف وما تخفي صدوركم قلوبكم من العداوت چا دشمنی ده من العداوت او سره ولګوي اکبر دا ډېر لوی ده بیا هغه ډېر لوی ده پښین چې په خپل ته وځي دا څه خبره نه په ځل کې خو به لوی لوی چټان پراتی پیګه به کنه قد بینا لكم الآیات الله وی موږ خو تاسو ته آیاتونه بیانو او تاسو دشمنان خیو چې اوس تاسو بیا پکې نه وځي او هغه دشمنای تنه ګوره تاسو چې موږ تاسو ته کوم خور قد بینا لكم الآیات على عداوتهم موږ بیانو تاسو ته نخې په دشمنای د دومره ان کنتم تعقلون خو په دې شرط سره که تاسو عاقلان نه ان کنتم تعقلون ذلک فلا توالوهم دوسر دوستی مو کوئ دا تاسو دشمنان دوسر دوستی مو نه کوئ پیګه ها انتم اولائی تحبونهم وصلی تعالی نور واضح کوي ها تنبیهی دا دیتا های تنبیهی ویشي او اولائی کی اشارہ دا عبداللہ کیا حرف ندا محذوف دا ها خبر دا انتم تاسو چیئے اولائی یا حرف ندا دیکھ محذوف دا خبردار تاسو چې یا اولائی اے مومنانو اے دغه کسانو چې مومنان یې تحبونهم تاسو دې خلکو سره دوستی کوئ لقرابتهم منکم یا بقرابتی یا بستاسو سره صداقتهم تاسو به سره دوستانه وي یاري به وي سره لیکن ولا يحبونکم یا ساتي جدو تاسو سره څنګه ساتي دو تاسو سره محبت نه ساتي ولی لمخالفتکم فی دین دا ستاسو دین مخالف تھی او الدین ملت واحدۃ پیگے بکنه بی الکفر ملت واحدۃ کفر چې دا ملت واحده دا ستاسو دوستان نشي ګرځي دا سے غلط خبره پیگے بکنه نو الله تعالی پتائی سره تاسو ته تنبیه سره ته خبرداري درکو چې تاسو یې مؤمنانو تاسو خود سره محبت ساتئ نږدې کېږي او تاسو په طرف کې نه ځئ لیکن ولا يحبونکم ولی د وجه مخالفت د دین د دوه تاسو او مسلمان کافر دا نشي درکېدی وتؤمنون بالکتاب بل دا چې وتؤمنون بالکتاب كله تاسو ایمان اورې ده په کتاب دلته الف لام جنسی دی دا کتاب په معنا کتب سره دی او تاسو چې کوم د ایمان اورې ده په ټول کتابونو باندې بل کتاب کلی په ټول کتابونو باندې اولا یؤمنون دو ایمان نه په ټول باندې دا وسه ولګي ها ولا یؤمنون ادو په ټول ولې دو سوي په خپل نه نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه پیګه به کنه پیګه نو د دو تاسو به څنګه جوړ راشي تاسو د دو په کتاب باندې ایمان راوړی دی او دو تاسو په کتاب باندې ایمان نه راوړي نو دې به تاسو مرګ شي څه واذا لقوكم او بل طرف ته په کې دا سم شته واذا لقوكم کله چې یو شتا سره قالوا آمنا وای موږ مؤمنان تاسو مرګ واذا خلوا عزوا عليكم الانامن من الغيظ او چې ځان شي تاسو جدا شي چیچی علیکم پتا سماره الانامن سرونه د ګوتو اطراف د اصابع او د ګوتو من الغيظ غسینا اے داسي لګاو ګوتې په لګي چې څه غسرا شي کنه نو به ګوتو چک لګای کنه
نو چې کله تاسو نه لاړ شئ نو بیا په ګوتو باندې چکونه لګي پیدا خلاو چې لاړ شي تاسو نه زال شي نو عزو علیکم الانامل اطراف د ګوتو بیا چچی وي من الغیظ د وجه غصې نه شدت الغضب د وجه دا د سخت غصې د وجه اندازه سره کوي نو الله تعالی وایي چې قول ورته ووایه دې کفارو ته چا چې څوک تاسو په ځای غصې نه ګوتې چچي قول ورته وایه موتو مړ شئ بغیظکم په خپله غصه کې ځای خدای مردار کړي بېګر که او موتو مړ شئ تاسو په دې باندې تاسو موږ ته ضرر نه شي رسولی په دې باندې فلن تراو تاسو به هیڅ ما یسرکم پوهېږئ نو تاسو مز دوی یعنې مخ ښکاره کوئ دوی ته هغه څه چې هغه پټ وي ان الله علیم بذات الصدور الله علیم دی په هغه څه باندې چې د دوی په سینو کې دي بما فی القلوب ان یمسسکم حسنة که ورسیږي تاسو ته ان یمسسکم ان تصبکم حسنة نیکی نعمت لکه نصر غنیمت مال شو تاسو مال غنیمت ډېر تاسو سره فتح راغله نو تسوءهم په دې باندې دوی غمجن کېږي تحزنهم وان تصبکم سیئة که ورسیږي تاسو ته څه بدي که هزیمة وجذب لکه شخص خورای تاسو دشمن نه یا تاسو باندې قدسالی راشي مال کمی راشي یفرحو بها دو په دې خوشحالېږي ستاسو په خوشحالۍ خفه کېږي او ستاسو په خفګان باندې خوشحالېږي دا وان تصبروا او که تاسو صبر وکړئ علی اذاهم د دوی په ضرر باندې الله تعالی موږ ته اوس چل ښیي دې کې جهاد کې د کامیابۍ دپاره 2 شرط دي اوس وایي که تاسو دې خلقو سره جهاد کوئ د کفارو سره نو ستاسو د کامیابۍ دپاره 2 خبرې دي 2 شرط دي یو شرط دا دی وان تصبروا علی اذاهم که تاسو صبر وکړو د دوی په ضرر باندې وتتقوا او تاسو ویرې د الله نه فی موالاتهم په دوستۍ د دوی کې دا 2 صفته بلان کې دا 2 شرط موجود کو نو لا یضرکم کیدهم شیئا پاره کنه بیا به ضرر نه رسي تاسو ته فریب د دوی کید د دوی هیڅ شي بس بیا محفوظ پروا مه ساتئ تاسو او که دا 2 شرط تاسو د جهاد د کامیابی دي که دا 2 شرط کې یو تاسو پرېښودو چې تاسو صبر ونه کو د دوی په ضرر باندې او تاسو د الله نه ونه یېرېدئ او دوی سره موالات بیا هم دوستي ساتله نو بیا به ستاسو کاته خرابوي پوهېږئ که نه پوهېږئ د دې 2 خبرو د 2 شرطو باندې 2 واقعات ذکر کېدل دي د دې وجه الله تعالی دا بنیادی دا 2 شرط کې چې په جهاد کې د کامیابی لپاره دا 2 شرط دا لازمي دي چې صبر په دشمن په ضرر باندې او ځان ساتل د دوستۍ د دشمن نه نو لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط الله هغه څه دوی کوي یا تاسو تعملون تاسو کوي محیطون الله تعالی په ټولو باندې احاطه ده عالم فیجازیهم تاسو له الله بدله درکوي به په دې سره دا اوس 2 شرط راغله که نه کم صبر او تقوا پوهېږئ که نه د موالات د دونه دا 2 شرط دي اوس د اولنی شرط 2 شرطونو کې اولنی شرط باندې دا اولنی نمونه ده اوس الله تعالی تاسو دا نمونه ښیي اولنی هغه دا ده که صبر دې ونه کړو نو بس تا نه کاته خرابه ده بیا پوهېږئ که نه دا اوس دا اولنی دا یعنی دې کې اشاره چاته شیخ صاحب قصه احد د احد واقعه ته اشاره ده دا هغه پورې مؤمنینو په سو آیات دي دې کې دې ته اشاره کوي دې کې ماده د صبر لاړه چې صبر لاړ نو بس هلته کې ذهن خراب شو
په احد په جګړه کې هو مسلمانان غالب وو د فتح دوته حاصل و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله بن جبیر رضی الله عنه د شپېتو کسانو صحابه سره په یو مورچه کې کېناو چې هغه داسې غر و د هغه طرف ته د دلته کې دی طرف ته دشمن او مسلمانان دی طرف ته نو دا د دود پر خطر و چې غل شاته راشي داسې او دا حمله کې شاته نه په مسلمانان راګیر نکي نو هغه کې عبد الله بن جبیر رضی الله عنه سره صحابه نه موچې تکینم وته وی چې دا ځای به ته ساتي او دا کسان به تا سره وي کومه فتح وکا کومه هغه نه کاریدل دو میدان جنگ کاریدل کړه کومه فتح وکړه کومه سو کو بیلاتو کو خو تاسو وګوره خپل مورچې چر نه پرېږي دا دې کنه به چې کله دا جګړه شروع شو د احد او دلته کې مسلمانان غالب شو او مال د غنیمت شروع کوم دوه تماشا کوله نو با دو چې سبا نشو پکې او خپل امیر ته وی چې منګه زو چې عد کې مسلمانان مار غونډي او مال د غنیمت غونډي موږ دلته کې ناشې هغه ته ډېر وی چې نبی علی السلام دا ویلي چې دا ځای په هیڅ صورت نه پرېږي نو دا د نبی علی السلام د حکم نه بیا مخالفت راځي خو خیر هغه صبر نشو دولس کسان پاتې شو حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه سره دغلته په دغه مورچه باندې او دا نور لار ټول هغه په مال هغه نه دود پوښ هغه نه په شاشه منراله دی غنه نو دغه کسان عبدالله بن جبیر رضی الله عنه دا صحابه دا دولس ځای خمړ کړو شهیدان کړو او دا چې په هغه باندې دو په میس کې راغله چې په میس کې راغله نو بد شو کنه نو نبی علیه الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې هغه لب یعنی زخمی شو غاخونه دوما شو سنای غاخونه او سر زخمی شو ویني روان شو او صحابه لار تیتر بیتر شو خو دې خوش ځکه میس کرا لګا او اد کې شیطان आवाज وکړو الا ان محمدن قد قتل محمد صلی الله علیه وسلم قتل شو فکر نورم نور چکم د کمزوري ایمان والو غولار خپل کفر ته بیا وخت دی او لکسان نبی علیہ السلام پدې کې نبی علیہ السلام आवाज وکړي چې الی عباد الله ما تراشه ز ژوندې م قتل شوی نه پیګ بیا دا آیات څنګه کې نازل شو چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد صلی الله علیه وسلم خدای الله رسول دی دا څومره پیغمبران په لکونو پیغمبران چې په راغلي دنیا ته وفات شوی نه هغه بنده دی بشر دی هغه بزیزه مړ به نه او الله چې قائم دی الله لفنا نشتا تاسو یعنی بل چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین نه اوره او کفر ته بیا اوره ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا الله تبذرون رسي ها بلکې کیسو قائم شه بدین مان سید الله الشاکرین الله والا هغه یعنی اجر او شکریا بوله نو په دغه وخت کې بیا دو چې کوم ده شروع شو جګړه بیا شروع شو الله ولا بیا دغه ورکو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غاخونو نه ویني به دي او دا وی چې هغه قوم بسرنګي یعنی هغه به کامیاب شي چې هغه د خپل پیغمبر یعنی بدن نوینت وی غاخونه ماتي بهر حال نو دې کې وجه سوا دلته کې صبر نه و کچه ته صبر دو کړې وې نو بس خبره چې کو دو غټلو کنه کار نو باغې کې اویا کسان شهیدان شو اویا پکې زخمیان شو کیان شو پیګر نو دا هغه واقع دا نمونه دا عدم صبر اولنې شرط باندې دا نمونه پیش کړي الله تعالی یاد کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذكر یا محمد صلی الله علیه وسلم اذ غدوت من اهلک چې سار وختي ته د پاسې د اهل خپلنا
پیګه خپل اهلنا سار وختي اذ غدوت من اهلك من المدينه او توبه المؤمنین چتا یعنی پزای دې کولو کینول المؤمنان یعنی تنزل چې ځای په ځای کې نور مؤمنان لرا مقاعد للقتال اغازه مراکز د قتال د جګړې چې په دې کې بتاسو کې نه په دې کې بدا سیدا طریقې ورته خوله نو دا یا دغه وخیات کا چې مقاعد د قتال تا دو هغه ته خو زین د ناس دي مراکز د قتال والله سميع او الله تعالی اوریدون کې دی لاقوالکم ساسو خبر لرا او علیم باحوالکم الله پر ټول من عالم چاغه رز د احد وا ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی د زما په خیال چې یو روایت کې الف راځي بلکې الا 50 نه 900 کسان هیڅ او مشرکین 3000 کسانو نو دو پدا شوابو کې یو طرف د شو بل طرف جګړه شروع شو د خالی رضو دا اتم راز شوال ها او د هجرت سوم کالو دریم کال د هجرت شاباش نو دا جګړه هغه کې آمنے سامنے شروع شو نو دغه بیا پکې چې کوم یعنی صحابه دا مورچه ورته پاتې کړی و نو هغه صبر ونکړو دغه نقصان پکې راغی نو الله اوس وی الله تعالی چې والله سميع عليم اذ همت طائفتان منکم په دغه دوران کې قصو کو دو جماعتون دیتا سنا دو طائفو دیتا سنا دو فرقو دیتا سنا چاغا یوا بنو سلمہ قبیله وا ابل بنو حارثه وا دا دو قبیله داوی چې جناح العسكر دا د لخر مکمل وزر وی او یعنی په دې باندې لخر د مسلمانانو قوی کېدو ما کدو واپس شوی